كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب فضل الأذان وإجابة المؤذن. الفصل الأول. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق علیہ. دا باب کی دا اذان سره متعلقہ یوسو عملونو فضائل بیانیږي. مخکې باب کې مونږه د اذان الفاظ دکړو چې د اذان ولس الفاظ دي، ولس الفاظ او نلس پکې هم ذکر شوی دی. دا غي په حواله باندې او د اقامت په حواله باندې هم مسائل زده کړه چې اذان دوذل الله اکبر او بیا دوذل اشهد ان لا اله الا الله او دوذل اشهد ان محمد رسول الله، دوذل حي على الصلاه، دوذل حي على الفلاح، او بیا چې دینو د الله اکبر او لا اله الا الله د دې وینا او د اقامت په حواله باندې هم زده کړه چې اقامت به د اذان پشان په قلار نه وي، دا به لږ زر وي، حدر به پکې کې، او چې زر وي نو دوه ټکي به پکې اضافه کې چې قد قامت الصلاة، او د سار په بانګ کې بعد الصلاة خیر من النوم د دې اضافه وکړي. کم خلق چې په دې باندې مامور دي چې اغي اذان کوي، اذان په حقیقت کې بغیر د ریا نه چاته خودل پکې نه راځي. سړی په چغه باندې په یو ځای کې आवाज کوي نو په دې کې د ریا سره نه راځي، دې باندې خو خلک شرمېږي. نو چې شرمېږي اور باندې چغه سړی وي نو په دې وجه باندې د ریا نه پاک یو عمل دی اذان. او اذان معنی د اعلان، گویا خلقو ته اعلان کول دي چې مانځل راشي، نو خلق به بیا وروسته خپل نیک عمل کوي، دی ورته اعلان کوي. نو د اذان سره متعلقه الفاظ او د هغې فضیلت هم زده کړو. نن پکې یو دوه خبرې نورې زده کوو په دې باب کې، او په هغه اولنۍ دا ده حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي رسول له هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه په خپل اوریدلی دي. پیغمبر علیہ السلام به وی چې کوم خلق بانګ کوي اذان کوي، اطول الناس اعناقا یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې به دا د الله مخې له دنګه غړی رواني. دنګه غړی ولې به رواني؟ یوه وجه خدا ده چې د پډاګ باندې د الله د توحید د عقیده اعلان کړی دی، یوازې اقرار نه دی کړی، اعلان یې کړی، او یو ځل نه دی کړی، بار یې کړی. نو دا چې د الله مخې له رواني نو دنګه غړی به رواني، دنګه غړی. او دنګه غړی تلل چې دي
نو د هغې یوه وجه دا هم ده چې سړی بل ته وایي ماندله راده نو ځان له خو ماندله راغلی که نه نو اطول الناس اعناقا یعنی اکثرهم اعمالا د ده عملونه به ډېر به عمل به ډېر زیات کړی لکه سړی بل را بلي نو ځان له به هم پسې عمل خو کوي که نه او دا معنی هم خلکو کړې ده چې اطول الناس رجاء د ده امیدونه به د الله تعالی نه ډېر دي ځکه چې ډېرې الله طرف ته خلک را بللي دي نو امیدونه د الله تعالی نه ډېر دي چې الله به ورله ډېر اجرونه ورکړي او درېیمه ترجمه خلکو دا هم نقل کړې ده چې اطول الناس اعناقا یعنی کنایة عن عدم الخجالت شرمیږي به نه په دنیا کې که تاسو خیال کړئ کله چې بانک کې نو سړي ته وایي ورشه بانک وکړه مشرف خان لا ته وایي بانک وکړه ایسته وخاندي وایي څنګه بانک وکړه شریف خان لا ته وایي بانک وکړه هغه وخاندي قادر لا ته چې وایي بانک وکړه نو هغه هم داسې مسکۍ چې ښکته وګوره چې یو تن په کلي کې داسې چې هغه یو تن دو داسې چې دا زړه کولی شي نو د قیامت په ورځ چې دا مخې له د الله تعالی ور رواني نو خجالت به پکې نه وي شرمندګي به پکې نه وي او په خفګان به هم نه وي نو په دې بنیاد باندې چې دا به یقیني چې الله تعالی به راله ډېر بدلې راکوي په خپل عملونه ډېر کړي نو چې د الله مخې له ور رواني نو سر به کته نه وي سر به پورته وي اطول الناس اعناقا یوم القیامه دا زده کړم تاسو دویمه خبره په دې دویم حدیث کې دا ذکر ده حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې کله مؤذن بانګ شروع کی کنه زما به د مرزا علي خان لا بانګ ډېر خوښ و هغه به ډېر په زور باندې بانګ کاوه په هغه دغه چې به راووځي په هغه بره نختر وتوي که څه ورته او ده بدل د بانګ کاو نو تا به وایي که زه خوا ته یم داسې په زور به یې بانګ کوه ماما بانګ کوي خو دارسې مړ مړ بانګ کوي د زړه د کومې نه یې بانګ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا د اذان دپاره بانګ شروع شي بانګ نو ادبر الشیطان شت لګی شیطان ادبر دبر دا چې دی نو په پښتو کې خلک کوناټي ورته وایي شاکول ورته وایي ادبر الشیطان شیطان دی جماعت طرف ته شا کي او منډه کي پښتو کې خلک وایي شته یې لګوي د شیطان عمل سره چې په جماعت کې بانګ وشي او د جماعت ته شا کي او شت لګوي ګوره په انسانانو کې امي ښه ټیک ټاک به په کور کې ناشي چې پوخ کا ډوډۍ پخه کا راوړه وخوره ډک شه تش شه خو چې کله بانګ وشي بس دی به پیچه پیر شي کنه به جماعت طرف ته کې روان بشي نو شیطان جماعت ته کونه کې او شت لګي ما چې راټکی ویل در د لفظ معنی ده قار نه مې نه دی ویل ادبر الشیطان معنی ده کونه کې شیطان دی طرف ته او چې رواني له ذرات پښتو کې ذرات ټکی ترجمه خلک تیزونه تیزونه په ولای ترتار کې خوشي ولی ترتار کې شیطان الله تعالی له دمکی ورکړو چیلنج ورکړو چې دا خلک به په ما پسې را رواني الله تعالی ورته زور به دې پې نه رسي ځه چې څونه خلک غولولی چې غولوئ نو چې کله هغه د الله تعالی د توحید د بړایۍ اقرار شروع کړي چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله نو د ډېرې سخت نه په ده تیزونه ولګي او خوشې هغه ځای ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې اذان اواز نه اوري د اذان اواز نه اوري نو فاذا قضي النداء کله چې د اذان الفاظ ختم شي اقبلا بیا راشي او کین بیا تاسو خیال کړئ چې بانګ شروع شي خلک غلی شي چې د سړي زامنې غلی شي خو ډېر خلک خو په بانګ کې هم نغارې وي غلی شي خو چې کله دا بانګ ختم شي نو بیا به ګوسګوسي شروع کړي نو دا شیطان بیا راشي چخنول شروع کړي نو بیا کینې د خلکو سره په جومات کې هم دننه په دې مخ کې سب کې د سړي سره ناست یوازې لرې نه په دې سب کې یې ورسره ناست او سب پرېږدوه دې زړه ته ورته ننوځي په دې ینه کې ورته ینې په شانې ګرځي نو چې کله بیا د اذا ثوب بالصلاه کله چې د مانځه د ودرېدو اعلان شروع شي تصویب په عربی کې وایي د مانځه د ودرېدو اعلان کولو ته بس خلک په دې جماعتونو کې اعلان هم کوي لکه د مانځه ټیم دی راځئ دغه ته مراد نه دی مراد ته دی اقامت کول کله چې اقامت شروع شي نو بیا غ الفاظ شروع شي الله اکبر الله اکبر
په شي بیا ټیزونه ولګي او شت لګي ودانګي ردی دي لړ شي لري ودرېږي چې د اقامت والا اقامت نه اوري نو چې کله هغه اقامت ختم کی بیا راشي ودرېږي چې بیا راشي ودرېږي نو بیا سړی مانځه ته ودرېږي چې مانځه ته ودرېږي نو دی بیا د انسان په دې دماغو کې نه نوځي د انسان سره بیا ولاړي ورسره او چې بیا ورسره ولاړي نو دی ورته وایي چې یاره هغه دکان کې چې د ناچیز پاتې شوی او چا به چرته یاره چې الله دې شروع کړه او چا به کوم ځای ته رسېدلی چې پلانې به تله او که نه به وتلی کله په نیکو خیالاتو کې کله په بدو خیالاتو کې د مانځه نه اړی بل طرف نو دا تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا په جماعت کې مونځ ودرېږي او په کور کې سړی په ټي وي بوخت دی په لوبو بوخت دی په خوب بوخت دی جو دغه د شیطان هغه اعمال دغه دی که نه ولمسونه ده نو چې په دې مانځه کې ولاړي نو دته بیا پته نه وي لم یکن یذکرو دته بیا پته نه لګي چې دته یاد نه وي چې لا یدري کم صلی دته بیا پته نه لګي چې څو رکعاته مې وکړه دا شیطان په ده باندې خپل خواري کوي او حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بل حدیث نقل کیا غوی چې د مؤذن اذان چې کم سړی واوري که بوټو واورېدو که کمرو واورېدو که پیریانو واورېدو که انسانانو واورېدو نو د اعلان د خلکو واورېدو او اعلان یې د څه واورېدو توحید د عقیدې چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا اعلان یې واورېدو نو د قیامت په ورځ باندې به د الله په مخ کې د په عمل باندې دغه ټول څیزونه ګوایي چې او یا الله دا سړی د توحید د عقیدې قایل و ځکه مات یې اورېدلي دي چې الله اکبر یې ویلی نو که پیریان دي که انسانان دي که بوټي دي که ځناور دي هر شیز به د ده لپاره د قیامت په ورځ ګوایي کوي دا خو به اوس په دې بعدو جماعتونو کې په رورۍ باندې بانګي ګورئ رورۍ مطلب دا چې د هر رورۍ کې یو یو تني هغه بانګي خو زموږ په دې کې مشرف خان له ستاسو د رورۍ ګوره څوک نشته ماما سره زت شروع کړي یا ته یا شریف خان له خو ستاسو نه رښتیا لوی دا خپل نمبر تېرلی او ستا نمبر دی ټیک شو ښه جي نو بهرحال دا خو یو تن دا اعلان کولی شي نو دا خو هسې نه چې جګړې پې جوړې نه شي چې لکه دونه زیات د پسندیده عمل دی دونه زیات بختور عمل دی نو دا ثواب خو مالم پکار دی تالم پکار دی تالم پکار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص دا زنانه په کورونو کې چې ناست دي نو هغې ته دا سعادت نه میلاویږي ځکه د زنانو بانګ کول په جماعت کې حرام دی حرام مکروه نه حرام دی نو دا ثواب به دا ښځې څنګه حاصلوي یا ماشوم دی نو به څنګه حاصلوي یا یو سړی دی جماعت ته لا نه دی رارسېدلی په کور کې ناست دی په پټي کې ناست دی لو کوي مزدوري کوي دیاړي کوي نو دی به څنګه دا ثواب حاصلوي نو دی به په دې ځای ودرېږي غلی به شي که پخلی کوي وبدرېږي که لو کوي وبدرېږي که دیاړي کوي په دی به لږ کښېني او څه چل به شروع کړي چې مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر نو دی به موسوي الله اکبر الله اکبر او چې بیا وایي اشهد ان لا اله الا الله نو دی د مسره پټ وایي اشهد ان لا اله الا الله او چې هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله نو دی د مسره وایي اشهد ان محمد رسول الله او چې هغه وایي حي علی الصلاه درې حي علی الصلاه معنی د منزل راشه او حي علی الفلاح راشه چې کامیاب شي نو دا لري چې دی نو دی به وایي در روان یم خو کېدای شي در ونه رسم درځمه خو کېدای شي در ونه رسم نو څه به وایي لا حول ولا قوة الا بالله د درتلو طاقت برله الله راکوي او د دې دی نه د درویستو طاقت به هم الله راکوي د دې پټي نه د درویستو او دلته د در رسولو د دې طاقت به الله راکوي الله دې راله طاقت راکوي الله دې راله وس راکوي نو دا به او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله بانګ ختم شي چې کله بانګ ختم شي ستاسو په کلي کې جماعت شته که نه مېلمه دا خو رښتیا نه اوري نشته جماعت یې د کور خواته شته ښه خلک چې جماعت یې د کور خواته وي ښه جي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا بانګ ختم شي نو د بانګ نه وروسته بیا څه وکړي صلو الله لی الوسیلته پیغمبر علیہ السلام بیا زما دپاره دعا وکړي مؤذن ته وایي زما دپاره دعا وکړه څوک ورته وایي پیغمبر علیہ السلام وایي زما دپاره دعا وکړي څه دعا راله وکړي د وسیلې نوم یې دی دعا راله وکړي وسیله څه شی دی وسیله یو د الله عرش دی چې په هغې باندې د الله تعالی ناسته ده
دویم د الله ته نږدې یو مقام دی هغې ته وسیله ورکوي چې په هغې کې به یو کس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی ماله حق دی راکړي زما تمه ده چې الله بیا راله راکوي خو تاسو راله دعا وغواړئ چې الله تعالی هغه دی راکړي او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې څوک زما دپاره دا دعا وغواړي چې یا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وسیله ورکړه هغه مقام وله ورکړه نو چې د قیامت ورځ شي او د الله تعالی خواته د خلقو سپارشونه کومه د خپل امتیانو د دې سړي سپارش به هم کومه چې څوک داسې وایي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا دعا وغواړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې وفرمایل چې د مؤذن جواب ورکوي خو چې کله مؤذن اذان ختم کی نو بیا پسې وروسته څه ووایه بیا پسې درود شریف ووایه درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بیا په ما باندې درود ووایه نو اوس ګوره د بانګ نه وروسته هلکه اصلم دی نعمان ته به نن د بانګ اداب وایې ټیک شوه که وې او که نه وې جو معافې خو د بانګ په ادابو کې یو ادب څه شو چې مؤذن بانګ کوي نو اورېدونکی به حق الفاظ بیرته دهراوي نمبر 1 نمبر 2 دا چې کله هغه د اذان ختم کی نو بیا به په شریکه څه ووایه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او بیا به دا پیغمبر علیہ السلام دپاره دعا وکړي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دون الباس پیغمبر علیہ السلام وی څوک چې په ما یو ځل درود راولېږي الله تعالی لس ځل د هغه دپاره د رحمت فیصله وکړي نو یو ځل درود ویل دي او لس ځل د الله تعالی د طرف نه ځان دپاره دعا قبلول دي نو ښه خبره نه ده چې سړی 2 منټه 3 منټه په دې باندې ولګي باب فضل الاذان واجابه المؤذن الفصل الاول عن معاويه ده حضرت معاويه روایت دی قال دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر علیہ السلام نو اورید یقول ویله المؤذنون مؤذنین با اطول الناس اعناقا وګدسټون والی د قیامت په ورځ باندې وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا نودي للصلاه کله چې د بانګ د پاره आवाज کیږي اذان ادبر الشیطان شیطان کونه کی او روان شي له ذرات په د تیزونه ولګي حتی تر دې لا يسمع هغه د پورې منډه وي لا يسمع التاذین چې د اذان आवाज نه اوري فاذا قضي النداء کله چې आवाज اعلان د بانګ ختم شي اقبل بیرته راشي حتی تر دې اذا ثوب کله چې اقامت وشي بالصلاه د منځ د پاره ادبر بیا لړ شي حتی تر دې اذا قضي التصويب کله چې اقامت ختم شي اقبل بیا راشي حتی يختر بين المرء والنفس بیا د سړي او د زړه په منځ کې تاویږي یقول وتوي اذكر كذا وكذا هغه شرایط کا هغه شرایط کا لما لم يكن يذكر د دې لپاره چې څه ته یاد نه حتی ذل الرجل تر دې چې بیا د سړی شي لا يدري پته وته نه لګي کم صلی الله چې څونه مونږ وکړو وعن ابي سعيد الخدري د ابو سعيد الخدري نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن ناوري او وګدواله د مؤذن د आवाज جن پیره ولا انس انسان ولا شيء هر څه شي الا شهد له يوم القيامه د قیامت پر ورځ برادر پرده هر شي گواہی کوي وانا عبد الله ابن عمرو ابن العاص حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص نے روایت دی رضی الله عنهما قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سمعتم المؤذن کله چې تاسو مؤذن واوریدو نو فقولوا تاسو ورسره وایي مثل ما یقول سچ هغه وي ثم صلوا علی بیا په ما درود ولېږئ په اختتام کې فانه من صلى علی صلاه چا چې په ما یو درود ولېږو صلی الله علیه بها عشرا الله تعالی دا غد پر لذل دعا قبلې ثم صلی الله بیا وغواړي الله دا لی د ما د پر الوسیله وسیله مقام فإنها ذکر دا وسیله منزله دا یو مقام دی په جنت په جنت کې لا ينبغي ابني الا لعبد د یو بنده من عبادی د الله د بنده لپاره وارجو وما تمد ان اكون چې بيما انا اقصره هو فمن سأل چاچه وغخت لي د ما د پر الوسيله وسيله حلت عليه الشفاعه دا غد پر د ما سفارشه دا لازم شو او جائز شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين